بسم الله الرحمن الرحیم. باب الرد. مسله چې کوم د تقسیم او د تصحیح کې د ذکر کوله، صورت د مسلې جوړ کې نو کله کې صحت، کله کله داسې وي چې صحت نه وي، مخرج تنګېدو نو تعاول کو، مخرج تنگ شو نو تعاول کو، دا غي مسائل دی بیان کړو. اوس کله داسې وي چې مخرج کې څومره حصې دي، ورثو ته هغه ملو شي، بیا پکې څه حصې پاتې کېږي نو چې حصې پاتې کېږي نو بیا به پکې رد کوي. گویا په حقیقت کې دا رد چې کوم دی دا ضد د عول دی. عول کې تصحیح تا جوړوله مثال د شپږو نه، بیا چې مو حصې را جمع کولې هغه زیاتېدلې نو مسله دې 7 ته 8 ته اړوله. او په رد کې مسله دی چې کله ته مسله جوړه کې حصې چې ورثو ته ورکړي، څه پکې حصې باقي پاتې شي، نو چې باقي پاتې شي نو بیا به په دې کې رد کوي. نو دې باب کې مسله د رد ذکر کوي او دا ضد د عول دی. رد باندې چې کوم دی جمهور حضرات په دې باندې قول کوي، او دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دغه سره د ملګرو عمل دی، او په دې باندې چې کوم د احناف قول کوي. د دې په مقابل کې بعض حضرات رایه ده لکه زید ابن ثابت صاحب او دې ته ورته حضرات هغوی په عول باندې رد باندې قول نه کوي، بلکې دا کمی تقسیم چې د وراثت راغلی ذیل فروز دی، بیا عصبات نسبی، بیا سببی، بیا بل دوی له به حصې ورکي، او چې کمی حصې پاتې شوي نو زید ابن ثابت صاحب وایي دا بیا په بینک کې کېده وه، اسلامي بیت المال کې بیا کېدې، خو دغه ورثو چې کمی حصې معینې دي د هغې نه به زیاتې نه ورکې، بس حق دي نورې به نه ورکې. او د ده په دې قول باندې قول کړی د امام شافعي رحمه الله او امام مالک رحمه الله لہذا علي صاحب او هغې ته ورته حضرات په رد باندې قول کوي، دا مختار د احنافو دی. زید ابن ثابت صاحب او بعضې حضرات په رد باندې قول نه کوي، دا مختار د شوافعو د موالکو دی. بیا چې کله موږ په رد باندې قول کوو نو دا رد موږ په چا باندې وایو؟ نو موږ بیا رد صرف په ذوی الفروضو نسبیو باندې وایو، ذوی الفروضو نسبیو باندې وایو. او کوم چې ذی الفروض دي سببي لکه ښځه خاوند، نو په دې باندې موږ رد نه وایو. حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه په دواړو باندې رد وایي، هغوی وایي ذی الفروض نسبي دی او که سببي دی، په دواړو ووایه. عثمان صاحب وجه ذکر کوي، تا وړاندې په عول کې خبره کوله چې کله مخرج تنګ شي نو بیا تا عول کو، د شپږو نه د مسله 8 ته بوتلله، او چې تا مسله 8 ته بوتله مخرج کولو شو، د غونډو حصې کمې شوې، نو په دې کې خاوند او ښځه د هغې حصه هم کمېدله. چې څنګه تا په عول کې د ښځې او د خاوند حصه کموله، اوس چې هر کله تصحیح راله بل خواته حصې دي، حصې کمې دي او تو رد کوي، نو دا رد چې څنګه په دې نورو کې نو په ښځه خاوند به هم کې، ځکه الغنمو بالغرمې غنیمت ملاویږي په تاوان. هلته چې مخرج کې عول کېدو نو تاوان په ښځه خاوند هم راته، اوس چې غنیمت ملاویږي رد راځي، رد کې چې کوم د مخرج تنګېږي حصې سیوا کېږي، نو په دې کې هم ښځې خاوند له حصه ورکوه. خو جمهور ورسره دوی قول نه کوي، دا زموږ د متقدمینو قولو. هلته مې تا ته مخکې خبره کړې وه، متأخرین احناف په ښځه خاوند باندې رد وایي. او بیا وجه ذکر کوي چې دې وخت کې بینک او اسلامي بینکاري نشته، د مسلمانانو بیت المال نشته، نو چې نشته د دې په ځای باندې رد وکړه په ښځه خاوند باندې. بیا مو د متقدمینو د متأخرینو کلام منځ کې تطبیق ذکر کوو چې په دې مغالطه کې رانشي چې متأخرینو په ښځه خاوند باندې رد ووې، نو ګینې دا رد په هغه ځای کې وایي چې کوم په ذوی الفروضو نسبیو کې دی، نه هلته نه وایي. اول حصې د ذی الفروضو دي، بیا عصبات دي، عصبات نشته، بیا چې کوم دی نه سببي نشته، اوس راشو چې کوم دی رد ته، نو دلته دا مرتبه د رد ده، خو دا رد صرف په ذوی الفروضو نسبیو باندې دی. خو که دا ذی الفروض نسبي نشته،
بیا تا ته وی مصالحو دی بیا عقد موالات دی بیا پسې بل دی آخره کې مسله و چې کوم دی بیت المال نو متاخرین چې وی بیت المال انتظام صحیح نه دی نو په ښځه خاوند چې هغوی رد وی نو د بیت المال په دې مرتبه کې وی هغه مرتبه کې نه وی چې کوم په ذیل فروزو نسبیو باندې رد دی نو دی فرمی رد ضد العول دا ضد عول دی په عول کې مخرج کلو شي خو حیثیت تنګي شي او په رد کې مخرج تنګ شي خو حیثیت زیاتی شي ما فضل کم چې سیوا شي عن فرض ذوی الفروز د فرض د ذیل فروز نه ولا مستحق له دغه لپاره مستحق نه یرد دا برد کوي شي علی ذیل فروز په دې ذوی الفروز باندې بقدر حقوقهم دا به په دې رد کې خو بقدر الرؤوس نه بلکې بقدر الحقوق او بقدر الحصص نو دی باندې رد کوي شي دا د متقدمینو قول دی خو الا علی زوجین په ښځه خاوند نه تا ته مې اوس تفصیل ذکر کوو چې څنګه متاخرین په ښځه خاوند باندې رد وی خو دا رد بیا په خپله مرتبه چې د بینک په مرتبه کې دی وهو قول عامة الصحابه دا د عامو صحابو قول دی او په دې کې رئیس حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی وبه اخذ اصحابنا رحمهم الله وقال زید بن ثابت زید ابن ثابت سے بھئی الفاظل لبیت المال کم چې حصی ملاو شو داغه نه مال سیوا شو دا بګدو په بیت المال کې او دا برد په ذیل فروز باندې نه کوي وبه اخذ مالک والشافعي رحمهم الله په دې باندې د دوه امامانو قول کړی دی ثم مسائل الباب دا خو تمهیدی خبره وه اوس راځو د مسلو د باب ته د فرمی مسائل د باب چې کم دی نو جنس واحد په دې کې یو جن دا مسائل د باب علی اقسام اربع سلور قسم دي د دې باب مسائل په سلور انواع باندې منقسم دي احدها یو پکې ان یکون فی المسألة جنس واحد یو پکې دا چې مسله کې یو جنس وي د چانه جنس واحد ممن يرد علیه چې په غرض کوي شي او د دې سره سره عند عدم من لا يرد او لا يرد وسنی مسله کې صرف جنس واحد راغلی د يردونه او لا يرد وسره نشته یو نوعه او دغه ټکی لږ عام کا ان یکون فی المسألة جنس واحد اداسم ان یکون فی المسألة اجناسنا په مسله کې طوائف مختلف راغلی وي خو دا غون وي د هغې نه چې یردو او لا یرد ورسره نه دا دویم شو او د دې قسم اول سره دا لا یرد تېنه کټ کا او داسې وایه چې مسله کې جنس واحد راغلی طایفه واحد راغلی د یردو نه او مع عدم مع وجود لا یرد ورسره وي دی نوع ثالث ته او د دې نوع ثاني سره چې لا یرد نو د هغه په ځای سره ومنه چې لا یرد ورسره شتي دا به نوع رابعه شي دغه څلور انواع دي نو یوه نوعه جنس واحد دا یو طایفه راغلې ده او دا احتراز شو د دې قسم ثاني نه ځکه هلته طوایف دي دوه درې څلورو پورې او ممن یرد دا وي عند عدم من لا یرد ورسره نه په خلاف د ثانی او د ثالث نه هلته ورسره لا یرد موجود وي نو دلته به څه وکړي فجعل المسألة من رؤوسهم دلته مسله د رؤوسو نه ووایه بس رؤوسو باندې تقسیم وکړه ځکه اسم یو فریق دی او د دې سره سره لا یرد ورسره اسم نشته دی نو په دغه رؤوسو تقسیم وکړه مثال کما لو ترک بنتین او اختین او جدتین ګوره مسله دا ده چې یو سړی مړ شي او دوه لوریانې پاتې شي نو تاسو وایئ چې څه وله کېږي ثلثین او چې ثلثین راشي نو مسله به د دریو نه کېږي مال به درې ځای کې دا دوه پکې د بنتینو شو همدغه رنګې اختین راشي مسله د دریو نه کېږي ثلثین یې کېږي دریو نه شوه جدتین راشي نو چې جدتین راشي دی دپاره سدسین دی دپاره چې کوم دی جدتین سدس چې کوم دی د یوې دپاره نو سدس چې مسله کې راشي د یوې دپاره همدغه سدس دی او که دا بله نه وي هغې دپاره همدغه سدس دی نو اوس دا چې کوم دی مسله تا د دریو نه کړه نو په دریو کې دوه دې ورکړو دې بنتیانو ته په دې بله کې دوه دې ورکړه اختیانو ته یو پاتې شو یو دې ګرځوو مستحقي نشته نو چې مستحقي نشته واپس یې په دی رد کوو نو چې واپس یې په دی رد کوو نو د اول نه دقسې وکړه چې دا مال به دوه ځای کې نیم به یوې بنتې ته نیم یې بلې ته
پر اوسې تقسیم کا ځکه دغه دوم تا دی له ورکول او دا دریم هم دی له ورکې همدارنګې مال دوه ځای کا په دوه اوښتینو دا مال دوه ځای کا په دوه جدوی تقسیم کا نو دې ته فرمایي چې فجعل المسألة من اثنين مسله به د دوو نه کې خو دا اولا نښه اول به قانون سره چلیږي چې مسله کې ثلثین راغلی دی مسله د دریو نه کېږي نو بیا به دریو کې ثلثین ورکې بنتو ته ثلثین چې دوی دي ور به کې اوښتو ته مسله چې کوم دی جدتین راغلی دي سدس پکې دی مسله د شپږو نه کېږي ثلثین چې کوم دی سدس به ترې راوباسي خو اوس دا باقي چې پاتې شي نو د هغې دپاره مستحق په خارج کې څوک نشته نو چې موږ ګرځاو څوک نشته دی واپس یې دوی له ورکو نو تا ته چل معلوم شو نه چې معلوم شو اوس به بیا داسې نه کوې چې مال تقسیم کو د اول نه په دریو اوس به واپس لاړ شي دا مال به تقسیم کې په دوو نیم د یوې بینتې او نیم د بل په دوو نیم د یوې خور او نیم د بلې خور په دوو تقسیم که نیم د یوې جد دی او نیم د بلې جد دی والثاني دویم صورت دا دی چې اذا اجتمع فی المسألة په دې مسله کې جمع شي جنسان دوه جنسه او ثلاثة اجناس یا درې جنسونه دوه طایفې پکې دي درې طایفې پر راغلي خو د دریو نه بره تتبع استقرا سره دا نشي راتللی نو ځکه دریو پورې خبره کوي دا دوه طایفې درې راغلي دي ممن یرد علیه چې دا د یرد علیه نه خو عند عدم من لا يرد ولا يرد سره نشته دا تمام طریق درې واړه د یردونه دي او لا يرد سره نشته نو بیا فرمایي چې دلته به څه کوو نو فجعل المسألة من سهامهم دلته به مسله د هغوی د حصو نه وګرځئ دغو ته به وګوري چې د هغوی په حصو کې کم ټکې راغلی د هغې نه به وګرځئ من سهامهم د هغې دپاره مختلف صورتونه اعني من اثنین مسله به د دوو نه کې اذا کان فی المسألة سدسان چې په مسله کې دوه سدس راغلي وي چې کم دی نو دا به د سهامو نه وبګرځئ چې که من اثنین د دوه نه بیا کې ځکه دوه سدس دي نه شپږو باندې څه له تقسیمې خو اول مغه طریقه ده سدسین پکې رال مسله به د شپږو نه شي یو سدس به یو ته ورکړي بل سدس به بل ته ورکړي یو سړی مړ شو چې کوم دی مور یې پاتې شوله او یو یې اخیاپي پاتې شو مور یې پاتې شوله یو یې اخیاپي پاتې شو سدس کېږي مور لره سدس کېږي اخیاپي لره مسله د شپږو نه شوه یو سدس دې ورکه مور له بل تې نه ورکه اخیاپي له باقي پاتې شو څلور هغه بهر ګرځو څوک مستحق یې نشته چې مستحق یې نشته واپس یې په دوی رد کوو نو چې په دوی رد کړي نو بس اول نه مسله بیا راواړوه په دوه وې که نه من اثنین د دوه نه که اذا کان فی المسألة سدسان او من ثلاثه یا چې کوم دی دا به د دریو نه وي اذا کان فیها چې په دې کې چې کوم دی سپکې وي ثلثون و سدسون چې په دې کې ثلث وي او په دې کې سدس وي نو بیا به مسله د دریو نه کې چې ثلث پکې راغلی او مثال په طور په دې کې یو چې کوم دی اخیافي وي او یوه مور وي چې اخیافي راشي که نه او بچي خو نشته خویندې خو نشته نو مور دپاره کېږي ثلث د کل مال او اخیافي دپاره کېږي سدس یو چې کوم دی مور ده او یو اخیافي دی اخیافي دپاره کېږي سدس او مور دپاره کېږي ثلث د کل مال اینې مسله کې راغی ثلث او سدسو نو مسله به د دریو نه کې نو اولا د سیده ګوره طریقه مقه ده مسله کې سدس راغی ثلث راغی نو مسله به د شپږو نه کې سدس پکې یو ورکه اخیاپي ته ثلث پکې دوه ورکه مور ته باقي پاتې شو درې د هغې خارج کې څوک شتې نه نو چې نشته بس د اول نه بیا واپس راشه مسله په درې وکړه مال به درې ځای کې نو هغه اصل حصه سره د رد نه دوه به پکې ورکې مور ته یو به ورکې اخیاپي ته همدارنګې چې کوم دی دوه اخیاپي پاتې شي او یوه مور پاتې شي دوه اخیاپي وي او یوه مور وي مقه مسله ده دوه اخیاپي چې وي هغې دپاره کېږي ثلث مور اوس لاړه سدس ته مخکې مور دپاره ثلثو اخیاپي دپاره سدسو اوس یې الټه کړه اوس داسې ویلی شي دوه اخیاپي دي هغوی دپاره کېږي ثلث او چې کله دوه وروڼه خویندې ته 21 صورتونه وې مور سدس ته رسوي نو په دې کې بیا ثلث او سدس دی بیا به د شپږو نه شي نو هغه تقسیم به وکړي درې دپاره بهر په خارج کې څوک شتې نه نو واپس به راشي چې کوم دی نو مسله به د دې نه کې چې په دریو بیا تقسیم کې دوه به تې ورکړي اخیاپیو ته یو به تې ورکړي مور ته دریم صورت داسې هم ویلی شي چې اخیاپي پاتې شي دوه او جده پاتې شي
اخیاپی پاتې شي 2 او جده پاتې شي. 2 اخیاپیو د پاره کېږي 16، جدې د پاره کېږي 16. مسله به د شپږو نه شروع کېږي. 16 پکې یو دی دا د جدې، 16 پکې 2 دي دا د اخیاپیو، 3 شو. د 3 د پاره بیا خارج کې مستحق نشته، واپس یې په دوی رد کوو. نو مسله کې 16 او 16 راغلی، تا ته وې 3 نه به شروع کړي، دا اول نه واپس بیا مال به 3 ځای کې 2 ځای پکې 2 اخیاپي او یو پکې د جدې شو. نو دی فرمایي د 3 نه به کې اذا کان فيها ثلث وسدس او من 4، مسله به د 4 نه جوړه. اذا کان فيها نصف وسدس، چې مسله کې نصف راغلی او سدس پکې راغلی. مثال په تور یو سړی مړ شي، یوه لور پاتې شوه، یوه مور پاتې شوه، یوه سلبیه ده او یوه مور ده. نو سلبیه د پاره کېږي نصف، مور د پاره کېږي سدس. نو نصف او سدس پکې راغلی. نو اول به دغه قانون سره خبره چلی چې نصف او سدس راشي، مسله کېږي د شپږو نه. نصف پکې 3 د بنتې، سدس پکې یو دا د مور، 4 شول، 2 پاتې شو. د 2 د پاره په خارج کې سشتې نه واپس په دوی رد کوو. نو چې رد یې کوو اوس به دې باب ته راشي. مسله کې راغلی دی نصف او سدس، او چې نصف او سدس پکې راشي مسله د 4 نه کېږي. دا مال به په 4 باندې ځای کې 3 به ترې نه ورکړي بنتې ته، یو به ترې نه ورکړي امې ته. او من 5 دا مسله به جوړه د 5 نه. په کوم وخت کې اذا کان فيها چې په دې کې ثلثان و سدسون، په دې کې ثلثان او سدس پکې وي. ثلثان او سدس، یو سړی مړ شي، 2 سلبیې پاتې شي، یوه مور پاتې شي. 2 سلبیې پاتې شوې، یوه مور پاتې شوه. نو مخکې به هغه قانون چلی، ثلثان کېږي د سلبیو دپاره، سدس کېږي د مور دپاره. مسله کې ثلثین او سدس رال، او ثلثین سدس چې راشي مسله د شپږو نه کېږي. په شپږو کې ثلثین 4 ور به کې سلبیو ته، سدس پکې یو دا به ورکې مور ته، یو پاتې شو بهر کې. د هغې دپاره چې کوم دی خارج کې څوک نشته. ومه ګرځو څوک یې شتې نه نو ستا مخکې باب کارونه که اوس دې باب ته راشه. دې باب ته چې راشو وبګورو په مسله کې ثلثین راغلي او سدس راغلی، او چې په مسله کې ثلثین سدس وي غونډ مال به 4 ځای کوو. یا 5 ځای کوو به، نو 5 ځای به کې 4 به پکې ورکې سلبیو ته، یو به پکې ورکې مور ته. او نصف و سدسان مسله کې راغلی، نصف او سدسان پکې راغلی وي. لکه بنته ده او دارنګې نوسی ده او دارنګې چې کوم دی مور ده. یو سړی چې کوم دی مړ شو، مور یې پاتې شوه، لور یې پاتې شوه، نوسی یې پاتې شوې ده. یو سړی مړ شو، لور یې پاتې شوې ده نصف، او نوسی ده هغې دپاره کېږي سدس، تکملة للثلثین دی وی. او مور ده هغې دپاره کېږي سدس. نو مسله کې نصف او سدسان رال، او چې هر کله سدسین خلط شي د نصف سره مسله کېږي د شپږو نه. مخکې قانون به پکې وچلی. په شپږو کې نصف 3 دا د بنتې، یو سدس پکې یو دا د بنت الابن، بل سدس پکې یو دا د امې. اوس چې هر کله تا تقسیم وکړو، 3 تنه لور واغستل، یو تنه نوسی واغستو، یو تنه مور واغستو، 5 شول. یو دپاره په خارج کې څوک نشته. نو چې هر کله د یو دپاره په خارج کې څوک نشته موږ ګرځو. نو اوس به راشو د خپل باب ته. مسله کې راغلی دی نصف او سدسان. د دې باب مسله دا ده چې مسله کې نصف او سدسان راشي مسله کېږي د 5 نه. دا غونډ مال به په ځای دی چې 6 نه 5 به کې. په 5 کې به 3 ورکړي بنتې ته، یو به ورکړي بنت الابن ته، او یو به ورکړي مور ته. همدارنګې او نصف و ثلث مسله کې راغلی چې کوم دی نصف راشي او سره ثلث راشي، نو دا به مسله چې کوم دی کېږي د 5 نه. نصف او ثلث راغلی لکه یوه خور وي، دا چې کوم دی لابن او امین وي، او سره اختین وی لامن. نو نصف کېږي چې کوم دی لاختین، یوه خور ستا سکه ده او 2 خویندې ستا دي اخیافي. نو یوه خور چې وي د ورور په مال کې نیمه کېږي نصف، او چې 2 اخیافي وي هغوی دپاره کېږي ثلث. نو مسله کې راغلی دی نصف او ثلث. مخکینی قانون به پکې وچلی چې هر کله ثلث خلط شو د نصف سره مسله کېږي د 6 نه. نصف په 6 کې 3 دا به ورکې عیانیې ته، او ثلث پکې 2 دا به ورکې اخیاپیو ته.
نو 3 او 2 5 شو یو د پاره څوک مستحق شته نه تا په خارج کې ورسو پسې وګرځو سوچته واپس په دې رد کو چې په دې رد کو نو دې باب ته براشي او باب کې مسله دار چې په دې کې نسب او ثلث وي مسله د 5 نه کیږي په زیاده دي چې د اعمال ته پشپغو تقسیم په 5 به تقسیم کې نسب کې 3 د عیانیه او سره چې کم ده ثلث پکې یو دا 2 دا بچ کم ده 2 اخیاپیو تور کې دای تقسیم ده وسالسو